نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانعام پارا نمبر 7 سورت نمبر 7 رکو نمبر 13 آیت نمبر 101 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه ومخ کی رکو کی وتوحید رب العالمین باندی عقلی نقلی دلائل دلتهم وتوحید رب العالمین باندی او په خالقیت د رب العالمین باندی عقلی دلائل دی الله د هر شیز خالق دی الله هر شیز ته وجود ورکول والا دی د هر شیز تدبیر کول والا اغا الله دی و دنیا کې د رب العالمین دیدار دا ممکن نه دی ځکه په سترګو کې هغه صلاحیت او هغه قوت او طاقت نشته دی الله چې پیژني په صفاتو سره پیژني د الله په قدرتونو کې به سوچ کې خدا الله په ذات کې به سوچ نه کې کله چې ستا سوچ د الله ذات طرف ته لاړ شي نو دا وسوسوي د طرف د شیطان نه بیا استغفار وای او په جنت کې اهل ایمان دا به د رب العالمین دیدار کوي په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت او د قرآن او احادیث مبارکه ثابت دی ادب دی مومنانو مسلمانانو ته چې کوم مشرکین د کوم شیزونو عبادت او بندگی کوي نو تاسو هغوی ته کنزل مکوئ داسې نه هغوی په ضد او عناد کې راشي او رب العالمین ته بدرد اونوای معجزات دا د رب العالمین په اختیار کې دي کله چې الله غواړي نو دغه معجزات د پیغمبر په لاس باندې ظاهر کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کونکې د اسمانونو او د ځمکې دی په نقشه پیدا کونکې دی مخکې کوم مثال نه د ځمکې او نه د اسمانونو د عدم نه وجود تراوستل موجد دی انا یکون له څنګه کې دی شي د هغه د پاره یعنی الله د پاره ولد زوی نو د الله لره بچه ثابتول ګڼل او د هغه عقیده لرل دا عقیده شرکیه ده لکه عیسایانو عیسی علیه السلام ته ابن الله وی یهودیان عزیر علیه السلام ته ابن الله وی او مشرکین ملائکو ته لونه د الله وی ولم تکن له صاحبا او حال دا دی چې نشته دی هغه لره ښځه نو زامن او لونه یې چرته نه راغی الله تعالی د زامنو د لونو د بیبیانو نه پاک دی دا د الله د پر عیب دی او الله د هر عیب او نقصان نه پاک وخلق كل شيء او پیدا کړی دی هر یو شیز لرا خالق د هر شیز دی او مخلوق هغه خالق نشي ګرځیدی مخلوق وهو او هغه الله بكل شيء علیم په هر یو شیز باندې پوهه دی په ذره ذره علم او د هر شیز نه خبر او د هر شیز په باره کې علم لرلو والا هغه الله دی ذالکم الله دغه صفتونو والا الله ربکم ستاسو د ټولو رب دی لا اله نشته دی لایق د عبادت نشته دی بل رب نشته دی بل مالک نشته دی بل خالق نشته دی بل معبود الا هو سوا د غنا خالق كل شيء اغا پیدا کونکې د هر شیز دی فاعبدوه نو دغه الله عبادت او بندگی کوي خالص دغه الله عبادت کوي د ملائکو د پیریانو د انسانانو عبادت او بندگی مکوي هغه مخلوق دی او مخلوق دا د عبادت مستحق نه دی عبادت مستحق هغه صرف خالق دی وهو او هغه الله على كل شيء په هر شیز باندې وکیل ذموار دی تاسو چې کله د الله تعالی صفاتونه بیانوي نو کله کله دا شوق ذوق پیدا شي چې زه خپل رب وینم نو ګوره دنیا کې د الله دیدار دا ممکن نه دی سترګو کې هغه قوت طاقت نشته دی او دا خصوصیت د مومنانو دی چې جنت کې به د رب العالمین دیدار کوي لا تدرکه الابصار نشي راګیرولی هغه لره نظرونه حقیقت دا دی چې رب العالمین څوک په سترګو باندې نشي کتلی په دنیا کې وهو یدرک الابصار او هغه راګیروي نظرونو لره او هغه د هر شیز د حقیقت نه مکمل خبر دی وهو دغه الله اللطیف باریک بین دی
ډیر مهربان دی، الخبیر او خبردار دی، د هر شیز نه خبر دی. قد یقینا جاءکم راغلی دی تاسو ته بصائر من ربکم دلائل طرفا د رب ستاسو نه، کوم مخکې بیان شوي دي. عقلی دلائل هم دی، نقلی دلائل هم دی، وحی دلائل هم دی. فمن ابصر پس څوک چې وغړوي سترګې، څوک چې په سترګو باندې ویني دغه دلائل، او څوک چې بصیرت حاصل کی په دغه دلائلو سره او ایمان راوړي، اسلام کې داخل شي، فلنفسه نو پیدای دا د ځان د پاره، ځان د جهنم او د رب العالمین د غضب او عذاب نه بچ. ومن عمی او څوک چې دی وړون پاتې شو د دغه دلائلو نه، اسمان ته ګوري بیا هم الله نه مني، ځمکې ته ګوري بیا هم الله نه مني، خپل جسم ته ګوري بیا هم الله نه مني، د ټول کائنات ته او د کائنات نظام ته ګوري او بیا هم الله نه مني، وړون کون شو. فعليها نو تاوان هم په هغې باندې دی، دلایلو نه کومه فایده وانخیسته، الله یې ونه پیژن، الله په قدرتونو سره پیژندلی کیږي. وما انا او نیم زه علیکم پتاسو باندې بحفیظ نگهبان، وکذلک هم دغسی نصرف الآیات بار بار بیانو من آیتنا، بیا بیا په مختلفو طریقو سره بیانو من آیتنا دلائل، د دې دپاره چې دوی ایمان راوړي، اسلام کې داخل شي. نو دوی هغه دلائل ونه منل، د هغوی نه ځان وړون او رکون کو. انجام یې دا شو چې په قرآن باندې اعتراض وکړه او وویله چې په دې قرآن سره تا زوړ دین ختم که، یا به دا وویله چې دا تا د بل چا نه زده کړی دی، د اهلی کتابو نه دې زده کړی دی، او نسبت الله ته کې. ولیقولو او چې ووایي دوی درسته لوستل کړي دي تا د بل چا نه زده کړی، نو چې پوه شي په دې خبره باندې چې دا د انسان د قوت او طاقت نه بار دی، دا د مخلوق کلام نه دی، دا د خالق کلام دی. قرأت و تعلمت، تا د بل چا نه زده کړی. مختلف دلایل دي دپاره راله چې تقوم الحجه، حجت او دلیل قائم شي د دوی خلاف، چې دا کلام الله دی، دا د انسان کلام نه دی، د انسان خبرې نه دي. ولنبینه او چې واضح کړو موږ دا لقوم د پاره د هغه قوم، هغه خلق یعلمون چې پوهیږي په دې باندې چې دا خبرې د انسان نه دي، بلکې دا د الله کلام دی. ترغیب د قرآن، دلیل وحی بیانیږي. اتبع روان وسته ما په هغه څه پسې اوحی الیکا چې وحی کړی شوی دا تا ته، من ربکا د طرفه د رب ستانه، هغه څه ده لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو سوا د هغه نه بل څوک. واعرض او مخ واړوه عن المشرکین د مشرکانو نه، او الله څوک په زور باندې نه مومن کوي، زور باندې څوک نه مسلمان کوي، ورنه یو کس به مشرک او کافر نه وي. الله هر چاته اختیار ورکړی دی، دلایل بیانېږي، اوس د هر چا خوښه د ایمان راوړي که نه راوړي. البته د ایمان پر راوړو باندې الله خوشحاله کیږي، الله راضي کیږي، او په نو راوړو باندې الله خفه کیږي. ولو شاء الله کچری غوښتلی الله ما اشرکو نو شرک به نه وی کړی دوی. وما جعلناک او نه دی ګرځولی موږ تعالی علیهم په دوی باندې حفیظا نگهبان نگران. وما انت او نیت علیهم په دوی باندې بوکیل ذموار. طریقه د دعوت مؤمنانو مسلمانانو ته ادب. ولا تسبوا الذين وكنزل مكوي هغي کسانو ته يدعون جرابل دوی من دون الله سوا د الله نا فيسب الله پس گنی کنزل بوکری دوی الله تا عدوا د وجید دشمنینا غصه کی براشي بغیر علم پنا پوهی سرا الله عظمت بورته نه معلوم. كذلك هم دغشانتی زینا خیشت کړی دی منګا لکل امت دپاره د هر یو امت او هر یو ډلې عملهم عمل د هغوی هغه خپل عمل باندې مضبوط ولاړی کلک ولاړی. ثم بیا الى ربهم
رب د دوی ته مرجعهم وپس د دوی دا پس د مرګنا فینبئهم پس خبر به ورکړي دوی ته بما كانوا يعملون په هغه څه باندې چې دوی به کول په دنیا کې. معجزه دا په اختیار د الله کې ده او دوی قسمونه کوي چې موږ کوم فرمایشي معجزه غواړو او هغه راشي نو موږ به ایمان راوړو. نو کېدای شي د بعضو مؤمنانو زړه کې دا خبره راغلي که هغه معجزه چرته راشي نو دوی به ایمان راوړي. رب العالمین فرمایي چې تاسو ته نه ده معلوم، ما ته معلومه ده که چرې راشي هغه معجزات دوی بیا هم ایمان نه راوړي. واقسموا بالله او قسمونه کوي دوی په نوم د الله باندې، په نوم د غیر الله باندې قسم دا ناجایز دی. جهد ایمانهم مضبوط او پاخه قسمونه خپل. لئن جاءتهم کچری راشي دوی ته آیتون معجزه فرمایشي چې کومه دوی غواړي مطالبه یې کوي لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا خامخا ایمان براوړي دوی په هغې. نو یو خدا چې معجزه په اختیار د پیغمبر کې نه ده بلکې د الله کې ده. قل ته ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم انما الآیات یقینا معجزی عند الله پنزد الله دی. او تاسو چا پوهه کړي څنګه پوهه شئ تاسې که دغه معجزه راشي دوی به ایمان راوړي. وما یشعرکم او څه شي خبر در کړی دی تاسو لره انها که دغه معجزه اذا جاءت کله راشي نو تاسو نه پوهیږئ الله پوهه دی لا یؤمنون نو هم دوی ایمان بیا هم نه راوړي. ونقلب افئدتهم او اړو موږ زړونه د دوی وابصارهم او سترګې د دوی کما لم یؤمنوا به لکه څنګه چې ایمان نه دی راوړی دوی په دې باندې اول مرتين په اول ځل باندې ونظرهم او پرېږدو موږ دوی لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون سرګردانه.